كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث علامة التباني رحمه الله ده عصمة أنبياء مسألة شروع الأنبياء كرام بدروغ ودقناهون معصوم وده مسألة منقح أنداز کی علامة التباني سبنا ده پیش کر دا وجه دا مسألة ختمه کړې ده نو په آخره کې ویلي دي چې دې تفصیلات په متولاتو کې وګورئ دا په متولات یې ځکه حواله ورکړې ده چې تفصیل ترجیح د راجح ده نه ده کړې په هر ځای کې لہذا یو سړی راپاسي او د تبتداني سے د دې شرحای عبارات مبتوره یعنی نیمګړې عبارت راخلي او د ځان د تایید لپاره استعمالي نه بغلطه کوي مودودیان اکثر داسې کوي چنانچه د مودودی سے چې کوم متبعین دي مودودی خدای انبیاء کرام علیهم صلوات و تسلیمات سره بدتمیزي کړي او دا هغه بشان کې بعضی ګستاخی کړي نو دا هغه د طرفداري لپاره دغه متبعین راپاسي او د علامه تبتدانی سے د بعضی مبتور عبارتونه راخلي او کټ عبارتونه راخلي دلته نفس مسله سره د اختلافات او سره د اهل بدعات د مواقفو تبتدانی سے پیش کړی د قول فیصله پکې نه دی ویل پیش شیخی قول فیصل څه شي البته د موږ نور اهل سنت والجماعت دې مسله کې قول فیصل بیان کړی او قول فیصل دا دی چې ایاز رحمه الله په کتاب الشفاء کې لیکلي دي چې دا بیان کوم محدث هم دی فقيه هم دی متکلم هم دی په هر فن کې امام از ایاز رحمه الله ویلي دي شفاء کې چې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې انبیاء کرام علیهم صلوات و تسلیمات د نبوت د زمانې نه مخکې د نبوت د زمانې نه فستا د غټو د وړو ګناهونو الله پاک معصوم کړي بس خلاص انبیاء کرام علیهم صلوات و تسلیمات الله پاک د نبوت د زمانې نه مخکې د نبوت د زمانې نه وروسته د صغیرو او د کبیرو ګناهونو معصوم کړي هذا هو القول الفيصل والقول الباط المصرح پیش بگم او درست بیا زمون نور اهل سنت دا قول اختیار کړی شیخ الاسلام امام تقی الدین سبکی سے هم دی قول ترجیح ورکړی علامه سیوطی رحمه الله الخصائص الکبرى کې دی قول ترجیح ورکړی لہذا زمون اکثر محققین هم دا قول راجح کوي نسبت انبیاء په مسله باندې امام رازی رحمه الله کتاب لیکلی او هغه مختلف اقوال راغون کړي او اکثر چې مبتدی ګوري چې د دې مسلې باندې پورا کمانډ نه حاصل اقتدار اپا کې ګډوډ شي لکه اوس دا کتاب تاسو زمانه وایي نه به ګډوډېږي ان شاء الله تاسو اورئ او خدا په خپل تاسو ته نه ګډوډېږي چې دا سبتداني څه څه تاسو اورئ نو ما ته د مخکې نه خلاصه بیان کړ نو امام رازی په عصمت الانبیاء کې داسې خبرې کړي چې کله کله مبتدی په کې ګډوډ شي او منتهی ګوري نو هغه تفسیر راځي کولی شي د فارسی مسله نشي البته د عصمت الانبیاء په مسله یو بل کتاب دی چې هغه امام نور الدین صابونی رحمه الله لیکلی د البدایه فی اصول الدین چې لیکلی دی او الکفایه من الهدایه چې لیکلی دی بل څه تاسو ته مو خبره چاپ شوی د دې سړي کتاب دی المنتقى من عصمت الانبیاء سره مې کمانه کړی دی سړي په کتاب کې هذا الكتاب يجب ان يعتنى به يجب ان يتعلم ويعلم منه پیشو د دې قابل کتاب ترکی دا کتاب چاپ ته نو مطالعه کې پاتې شوی بهترین کتاب او په عصمت انبیاء مسله باندې شاندار تفصیلات کړي او هغه بیا یو نبی د باب قائم کړی باب ما جاء فی آدم علیه السلام باب ما جاء فی یوسف علیه السلام چې دې په اړه کې کمایتونه راغلي د هغه په ظاهر باندې عملو کې نو بیا باغی عصمت ته نقصان رسي دا هغه ایتونه بس تفصیل خبره باندې پیښ وکړي نو بهرحال دلته دا مسله د په تفصیلات سره بیان کړی دا او قول فاصله پکې نه دی ویلي دا وجه د اخر کې متولات او حواله ور کړی دا قول فاصله د تمام بیان پیش کړی اوس کا درازي وفي هذا اشاره او په دې کې اشاره ده ما قبل کې چې مخبرین مبلغین عن الله چې لا ان الانبیاء معصومون عن الكذب چې انبیاء کرام علیهم صلوات و تسلیمات پاک دي دروغونه خصوصا فيما يتعلق بامر الشرع خاص کر چې د شریعت سره متعلق وي او تبلیغ د احکام سره وارشاد الامه للامه بالله رخودن سره جماعت اما عمدا بنوای عمدا اسم راضي وعمدا مصدر راضي عمدا د بطور مصدر استعمال له اما عمدا هر چې په اعتبار د قصد سره جمله پاک دي د دروغ نه فبل اجماع په دې قائمه ده اما سهوا
او هر چې په طریقې د سهو سره پاک دي دروغونه فإن الاکثرین اکثر محققین چې کوم دي هم دا خبره کوي بلکې جمهور دې طرف د ذهاب کړی دی وفي اسمت من سایر الذنوب تفصیل او انبیاء کرام پاک دي د باقي ګناهونو نه په دې کې تفصیل دی لکه د دروغونه علاوه چې کوم ګناهونه دي وهو انه معصومون عن الكفر دې تفصیل دا دی چې انبیاء کرام د کفر نه پاک دي قبل الوحي وبعده د وحي د زمانې نه مخکې د وحي د زمانې نه وروسته بالاجماع په اجماع سره وکذا ان تعمد الكبائر عند الجمهور او جمهور وایي چې د غټو ګناهونو د ارتکاب نه انبیاء کرام د نبوت د زمانې نه مخکې وروسته پاک دي خلافا للحشویه حشویه فرقه وایي چې کوم د مجسمو شاخ دی حشویه فرقه هغه دا وایي چې انبیاء کرام د غټو ګناهونو ارتکاب کولی شي وانما الخلاف في امتناع بدليل السمع والعقل البتة هغه دا وایي چې انبیاء کرام چې کوم دی د غټو ګناهونو ارتکاب کولی شي او نور دونه دا چې اختلاف په دې مسله کې دی دې لحاظ سره چې انبیاء کرام د غټو ګناهونو نه پاک دي د هغې د ارتکاب نه نو دا موږ ته په دلیل سمعي معلومه شوې ده هغه نه په دلیل عقلي باندې نو بعضې علما وایي چې انبیاء کرام د ګناه کبیره نه پاک دي دا موږ ته په دلیل سمعي معلومه شوې ده او بعضې علما وایي چې انبیاء کرام د ګناه کبیره د کفر نه پاک دي دا موږ ته په دلیل عقلي باندې پاکه شوې دا ثابته شوې ده اما سهوا او هر چې د ګناه کبیرې ارتکاب د په سهو سره فجوزه الاکثرون نه اکثرو چې کوم دی د دې تجویز ورکړی دی لیکن شرع مواقف کې علامه جرجاني صاحب د دې خلاف کړي دي هغه فجوزه الاکثرون متعلق وایي چې دا صحیح نه ده بلکې فمنعه الاکثرون اکثر وایي چې په سهو سره هم د پیغمبرانو د ګناه کبیرې ارتکاب نه کېږي دا قول هم د ده مرجوح شو دا د غټو ګناهونو خبره ده اما صغایر هر چې د وړو ګناهونو ارتکاب دی فیجوز عمدا عند الجمهور جمهور وایي چې که د قصد پیغمبر د هغې ارتکاب وکړي نو دا جایز ده پیش په خو کوي بیا دا خو کوي بیا نه خلافا للجبائي واتباعه خلاف ثابت دی په معتزلو کې جبائي او اتباعو د هغه لره ویجوز سهو بالاتفاق او که په ایره باندې یا په سهو باندې د ګناه صغیرې ارتکاب وکړي نو په دې خو د ټولو اتفاق چې دا کولی شي البته داسې وړه ګناه چې عمومي ګناه وي او هغه وړه وي که په سهو سره پیغمبر ارتکاب وکړي دا خو بالاتفاق صحیح ده والا ما يدل على الخصه او که پس په کوالي باندې هغه وړه ګناه دلالت کوي چې انسان ته نظر ورزيږي او د مروت څخه خلافي نو هغه وړه ګناهونه نو بیا په سهو سره د هغې ارتکاب نه کوي لکه داسې وړه ګناه چې انسان په پریوزي کا سرقت لقمه كسرقت لقمه لکه یو لقمه چې کوم دی پټوله والتدفيف بحبه الناف ترک کمیز یاتي کول دی ودانې د دې باندې انسان پریوزي لكن المحققين اشترطوا لكن المحققين دا شرط لګولې دي دا چې دا وړه ګناه کوي یا په سهو سره دې باره کې دا شرط لګولې دي ينبه عليه چې دې په تنبیه وشي فینتهو عنه نو دې به منع شي لیکن تاسو ته وایي چې راجح قول هغه دی چې تاسو ته ما سر کې بیان کو چې دا نبوت د زمانې نه مخکې وروسته قصدن عمدن سهوا الله پاک د انبیاء کرام د وړو غټو ګناهونو نه معصوم کړي او د عصمت دا معنا نه ده چې دې کې طاقت د ګناه نه د عصمت دا معنا ده چې طاقت په کې د ګناه وي خو نه کوي لکه دې مثال دا دی چې ته یو کلک مسلمان او سخت او روزه او سخته ګرمي ده دوی مخه ته د خپل شربت ته پروت دی یخ د ګوړ واستوه ته خړه شوی دا شله چې داله دی وته وبو بکی او تعالی سوچو کړو روپے درکې دا شربت کې دغه مثال دی بس خبره باندې پېښ وکړه کله فینتو انه ودی وته چې کوم دی بیا منشي ها هذا كله دا بعضی سړی عمل سپکی کنه سړی په سپخ کار شي یو ادیب دی العمر الظاهر په نوم سره کتاب لیکلی عبدالقادر ابراهیم المازینی دا ډېر غټ سړی تېر شوی عبدالقادر ابراهیم المازینی او دا د علي طنطاوي د دې خلکو د پایې سړی بلکې علي طنطاوي د دې ډېره استفاده کړې دوست په خپلې زندګۍ یو کتاب لیکلی دی العمر الظاهر هغه ما په روز کال نسخه راته مړه شوې نو کله کله زه ګورم نو هغه د کتاب د عشق په باره کې عجیبه کیسې کړي یو کیسې پکې دا کړې ده چې یو کتاب مې خوښ شوی یو کتاب مې خوښ شوی وه چې لاړم مکتبې ته یو کتاب پسې زه ګرځېدم مکتبه کې مې لوښ چې جیب مې وکړه 1 روپۍ را سره ده مکتبې والا زه ښه پېژندم ویل چې مې چې یاره دا کتاب اوس ما سره پیسې نشته او دا اخیستل غواړي اوس به زه څه کوم پېښ به او دا خو زه اوس د دې کتاب نه بغیر خو د مکتبې نه وځم نو بس په دغه وخت ړوند کړ شوم بیا دوکاندار راخوا خیال وروغونته مې کتاب پړې ته پېښ د پاسه مې په کمیس را واچوه او را روان شو چې هغه ته مې اسلام علیکم وایي وعلیکم السلام چې دوکاندار راووتم په لاره مې ویل چې لکه دا دې څه غول وخوړه دا ټول غلط کار څوک کوي دا او دا ډېر سپک حرکت وکړو ظالمه ده خو ته پېژندې په قرض یې دله
باقي شي په قرض کې الله کوو کنه کوم ته چې کتاب په کار راغی بیا پیسې درکړه یار بس په صح ملامت وم بدوني میلار نو واپس راغلم کتاب مې په دغه روخ کې خبرې چې دا مستانه پټ کړو اوس په لار کې ملامت زمير مې نه معاف کړي نو دا واله بیا په خندا چې زبس بیا پیسې راکوي یو پیرویدا څه چلو دا کم سړی پښتري دې بیا پښتري زموږ یو استادار دی زه په مکتبه کې ناست وم نو یو کتاب ډېر خوښ و بیا هغه ما واخیست نسخانه په ټکس باندې پروت وي هغه به زما ملاقات ته راغی نو زما خیال نه و کتاب وروغونډ هغه پټې ته کړه پټې کړو نو زه به ښه پوه شم اوس بس د شرم راغی ځان مې د غرض وکړو وی لاړ ما یې بس اوس د ده په ضرورت خیر د مطالعه مې کوي وی بیا مې عقل نسخه بله راوړه یو څوره دی پس بیا ملاقات ته راغی بیا بله نسخه ټکس ته پاسه پرته وه چې بیا په دې خو چې بیا پټه کړه ظالم بس پټې ته کړه بیا زه چپ شوم وی په درېیمه پیره مې بیا کتاب واغوسته په درېیمه پیره یې ماته پټ کړو وی ما به د شرم په وجه باندې دغه نه کړو او دونه د ظالم بچو چې کتابونه یې کتلم نو په کور کې تېخانه وه تېخانه کې صندوقونه وو بیا صندوقونو ته مې کتابونه ویشته بس هسې شوق و چې صندوقونه ډک پوه شوه نو بعضې سړي کې د غلا دا رګ وي دا عادت وي دا نه بد او دا ډېر طبیعي عادت دی الله تعالی دې هر مسلمان موږ دا سوچ کړي على كل حال هذا كله بعد الوحي دا د وحي نه پسته خبره ده واما د ګناه کبیرین او د صغیرین نه محفوظ کېدل چې واما قبله هر شی مخکنی فلا دلیل على امتناع صدور الكبيره بس دلیل نشته چې انبیا کرامونه صدور د کبیرې نه کېږي د دې په امتناع څه دلیل نشته موږ دا قول د سره مرجوع دی پوه شوه بېګا وذهبت المعتزله الى امتناعها او معتزله وایي چې انبیا کرامو نبوت د زمانې نه مخکې غټه ګناه صادرېدل ممتنع ده لأنه توجب النفرة ذکر دا واجبی نفرت المانیه عن اتباعهم چې دغه نفرت په معنی وي د اتباع د پیغمبرانو او پیغمبران خو مقتدا وي فتفوت مصلحة البعثة نو د رالیږلو هغه مصلحت په ده سره فوت شي دا خبره معتدلو نه ده کړې اصل کې زموږ علماو کړې ده خو معتدلو بیا اغستې ده پوه شوه بېګانې والحق حق خبره دا ده منع ما یوجب النفره چې د نبوت د زمانې نه مخکې غټه ګناه کو پیغمبر کوي د داسې ګناه نه کوي چې هغه نفرت واجبوي که اهل الامهاتو لکه د میندو سره زنا کول والفجور فجور کول او یا د نبوت د زمانې نه مخکې داسې صغایر الدالة علی خصة چې په سپکوالي باندې دلالت کوي پوه شوه پرې موږ وایي د سره دا خبره مرجوع ده مخکې وروسته غټو وړو ګناهونو نه پاک دي ومنعت الشیعة صدور الصغیرة او شیعګان یو سر ته خو خبره ښایسته کړې ده خو بیا اخره کې شرمول کړي شیعګان وایي د نبوت د زمانې نه مخکې وروسته پیغمبران د غټې د وړو ګناهونو نه محفوظ دي لکه څنګه چې زموږ محققین وایي پوه شوه پرې وایي تقیه ویلی شي کولی شي دروغ ویلی شي دین پټولی شي تاسو اورئ کنه ومنعت الشیعة صدور الصغیرة والکبیرة او شیعګانو د دې منع کړې د صدور الصغیرې د کبیرې قبل الوحي وبعده د وحي نه مخکې او د وحي نه وروسته لكنهم جوزوا اظهار الكفر تقیة وایي کفر هم په تقیې سره ظاهرولی شي خو پیغمبر په دروغ ولان کافر کړي هم کافر کړي نو دا خو ډېره ځکه ده چې د ټول نه غټ خوف ابراهیم علیه السلام ته لاحق و ټول نه غټه خطره موسی علیه السلام ته لاحقه وه نو که هغې کفر کړو نو بیا مې د فرعون د یاره د نمروز د یارې کړی و هلته هغې جهرن دین ښکاره کړی وه که نه نو معلومه شوه چې دې دا خبره بالکل غلطه ده وایي دا تقرر هذا خو دا خبره دې ځکه کوي چې خپلې عقیدې له لار جوړوي که نه ویلي صاحب چې کوم دې تقیه کړې وه حالانکه خلافت د ابوبکر صاحب حق نه و د علي صاحب حق و علي صاحب تقیه وکړه او خبره چې کوم دې پټه کړه تاریخ خو بهادر و شجاعت تاریخ په تمامه دنیا کې چې کوم دې مشهور دی نو که دا خلافت بلافظ حضرت علي صاحب و نو بیا خبره څنګه پټول او بډایه کړو پوه شوه پرې مخکې ووایي دا تقرر هذا کله چې دا خبره مقرر شوه فما نقل عن الانبیاء علیه السلام مما یشعر بکذب او معصیة وایي انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام نه چې کومې خبرې نه نقل کېږي چې هغه مشعر دي په کذب یا په معصیت باندې وما كان منقولا بطریق الهادي نو د هغې په باره کې زموږ د اهل سنتو فیصله دا ده چې انبیا کرامو نه داسې خبرې نه نقل شي هغه په طریقې د خبرې واحدې او مردود او مردود دي ځکه عصمت د انبیا قطعي ده او خبرې واحد څه شی دی ظني دی وما كان بطريق التواتر وكو بطريقه التواتر چې کوم دی راغی او مصروف عن ظاهره هغه مصروف دي ظاهر بشو وعسى ادم ربه فغوا وعسى ادم ربه د عصيان مراد عصيان هغه نه چې زموږ استاد فکدا عصيان صورتن یو معنی نه دی عصيان صورتن دی او معنی نه دی او د آدم علیه السلام چې اختیار د فاضل کړو په مقابله د افضل کې وچونکه حسنات المقربین حسنات الابرار سیئات المقربین د قبیل نو آدم علیه السلام د دې وجه نه د اختیار د فاضل په مقابله د افضل کې چې هغه کو نو دا په معصیت باندې الله پاک شمار نو ذکر وعسى آدم ربه فغوا پېښ وته
او دا غره نور د کرام علیه السلام بارک چې کوم خبرې دی هغه په داسې تعویل باندې عمل کوو وسلام باندې پیش کړه دا شو نوې واذا تقرر هذا فمنقها وما كان منقولا بطريق هذا فمردود وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره ان امكن فدا ظاهرنا اړو تعویل به کو چې دا ممکن وي والا او چې ظاهر نشي اړولې تعویل نشي کولای مناسب ومحمول على ترك الاولى نو بیا به صورتا معصیت کومانن بنوي او كونه قبل البعثه یا بده بعثت مخکې دا قول مرجوح ځکه د بعثت مخکې به کلام دا ګناه ارتکاب نکي وتفسير ذلك وزتوي خبره به کاجدا کپرې خو دا وريخه ازنه چې ته پلانجه باندې وړي زموږ کتاب نوالی را خلک گمراه کې وتفسير ذلك في الكتب المبسوطه وې دې خبره دا مجمله پاتې شو لہذا تفصیل په کتب المبسوطو کې دي او تردید راځي ما نه لیکلي او قول فیصل مې نه بیان کړی دا تمام بیان کړو لکه خبره پېښ شوه وامثل الانبياء محمد دا غلطي سره مې موجود دي ټول شرقای وته بالکل ګناه تاخري خدا جو ته خسته کوي د دې نه به هغه عبارتونه تفصیل سره شي ویلي چې پیغمبران ګناه کوي نو موجودي ویني څه خبره شو پېښ کړ دا ځای به وأفضل الأنبياء محمد عليه السلام بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الآية ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كمالهم في الدين وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه والاستدلال بقوله عليه السلام أنا سيد وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أو تمام بيغمبران كأفضل تنين هستي سوكا إمام الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دې باندې دلته خو دې اشاره کړې ده علماء مستقل کتابونه لیکلي دي ټول شاندار کتاب په دې موضوع باندې زموږ استادان استاد شیخ عبد الله بن صدیق الغماری صاحب لیکلی دی دلالة القرآن المبين في أفضلية النبي الأمين شاندار کتاب او هغه د قرآن د آیتونو نه د الحمدلله والا تر والناس پورې ثابت کړي دي چې د پیغمبر علیه السلام په نورو پیغمبرانو باندې افضل دي لهذا په دې اجماع د قرآن د رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله ثابته ده اصل کې دا د دې مسلې منکر پرویزیان نو چې تمام پیغمبران یو شان دي لهدا پیغمبر علیه السلام ته نور پیغمبران نه افضل بالکل دي پېښ کوي کوم دلایل چې د جمهور دي د اجماع یا د نصوص هغه په باندې محجوب دي خلاف استعمالي پېښ کوي وافضل الانبیاء پرویزیان خطرناک فرقه دا منکرین حدیث دي د منکرین حدیث چې په حکم تیر شي د غیر جدید ایډیشن پرویز احمد د دې مشرو طلوع اسلام په نوم باندې یو رساله شایع کړه د لاهور هغه رساله ډېر نقصان کړی بیا د سر ډېر کسان چې په ځای باندې د هم فکره د پرویز احمد سره یو کس پکې تیر شوی دی عنایت الله مشرقي خاکسار تحریک شروع کړو دا عنایت الله مشرقي منکر حدیث یو عبد الله چکلالوی تیر شوی دی عبد الله چکلالوی چې کوم منکر حدیث دا ټول چکلاله فرقه چې ورته ښه سر سید منکر حدیث بلکې سرزنی خو ورپس نور مخوا د متواترات ممکن دا نوې خلک چې دي جاوید احمد غام دي نن زمانه کې چې دی او دا انجینیر مرزا علي څه شی دی یو مردار دی دا ټول د دې ځای دی شي بس نوې انداز کوي ګوتې مته پکې واري دی دوباره چاپ کړي دا رسې زونه دي پېښ او موږ اهل حق علما چې څونه دي خلکو مخالف دي او دي خلاف دي او دي خبر خلاف اگر چې دي خبرې په صابون باندې ولاړ چې لکه پکې تحقیق وي بیا پریو خبر باندې پېښ وکړي وابذل الانبیاء جدید فرقو کې تحقیق کول او احقاق د حق کول دا ځان له مستقله موضوع دا جدید علمي کلام هم دی ته وي جدید علمي کلام هم دی ته وي د جدید علمي کلام د پر اساس سوالان پکار پېښ وابذل الانبیاء محمد صلی الله علیه وسلم يقول تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس الآية ولا شك ان خيريه الامه بحسب كمال في الدين يقول پیغمبر علیه السلام امت افضل او خیریت د امت چې کوم دی په اعتبار د کمال د دوی سره د دین کې او د دې دین به الله کامل شي پیغمبر کامل چې پیغمبر کامل شو نو دا به نور پیغمبرانو په نسبت افضل وي په حسب کمال فی الدین وذلك تابع او د دین د کمال چې تابع دی کمال نبیهم دا د کمال نبی دی تابع دی الذي يتبعونه هغه نبی چې د اهل دین د متابعت کوي هیڅ خبره نه خدا د خطابی استدلال کړي یعنی ډېر مضبوط استدلال نه بده اعتراضات شته دا صرف اشاره کړی دا ورنه د پیغمبر علیه السلام افضلیت تاسو ته مو چې د اجماع هم ثابته ده او د نصوص کثیرونه ثابته ده پېښ کوي او دا د خطابی دی بس چې هغه په دې باندې کویږي ځکه دا انداز اختیار کړی والاستدلال بقول عليه السلام انا سيد ولد ادم ولد ادم وولد دوانه شي لك عجم وعجم
ولد او ولد دوه ویل شي نو دا وسو چې استدلال کوي پیغمبر علیه السلام په افضلیت باندې د دې حدیث نه انا سید ولد آدم چې زه د آدم علیه السلام د اولاد سردار ولا فخر لي او فخر زمانه شته په دې باندې متوري د حدیث نعمت ویلي د تبتدانی سے په دې استدلال اعتراض کړی دی چې دا استدلال ضعیف دی ځکه د دې نه دا ثابت دي چې پیغمبر علیه السلام دا ویل غواړي چې زه د آدم علیه السلام د اولاد نام ظالم په آدم علیه السلام په افضلیت را نه راځي چې دا ویل د آدم علیه السلام د اولاد نه افضل پېښ وکړي نو جواب د دې دا دی چې د دې حدیث استدلال صحیح دی ځکه انا سید ولد آدم معنا دا انا سید النوع الانساني زه د نوع انساني چې کوم دی سردار او په نوع انساني کې څوک راغلی آدم علیه السلام راغی کنه دا ولد آدم په حقیقت باندې نه محمول بلکې دا په عرف کې ویل کېږي ځکه آدم علیه السلام په اولاد کې افضل یعنی د نوع انساني نه افضل یم المراد دا دی خبره باندې پېښ انا سيد ولد ادم ولا فخر لي ضعيف لانه لا يدل على كونه افضل من ادم بل من اولاده جواد وشجر والملائكة عباد الله تعالى عاملون بأمره على ما دل عليه قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة إذ لم يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى أصل كده ملائك جمع ده ملك أصل كي ملأكو ليش بكده او ملأک اصل کې د ملک نوته دي ملک د اولوکتن نوته دي الکه الیکو رسالت ته وي پیغام رسول ته وي فرشتي چې پیغام رسېږي کوته ملائکه وي نو د ملک نه ملأک جوړ شو پېښ به د ملأک نه د حمزه حذف شو د لام دي ساکن نه چې کوم نه لام چې کوم ساکن دي د حمزه د فتح ولا وراله حمزه د ضرورت پاتې نشي د ملأک نه ملک پاتې شي د ملک جمع سره راځي ملائکه راځي نو وي والملائكة عباد الله تعالى ملائكة الله پاک بندگان دي دا نه مذکر نه مؤنث او ضمیر د مذکر متراجع کو ځکه موږ سره اعلی ضمیر هم دال لکه الله تعالی تذکیر او تانیث ته ډیر اوچت دی خو بیا موږ ضمیر د مذکر متراجع کو ځکه زموږ په واس کې د اعلی ضمیر هم دقه خبره باندې شو والملائكة عباد الله تعالى ملائكة الله پاک بندگان دي عاملون بامره د الله په امر باندې عمل کوونکي دي على ما دل عليه قوله تعالى لا يسبقونه بالقول الله د قول سبقت نه کوي وهم بامره يعملون خاص د الله په امر باندې به عمل کوي وقوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته اذا الله تعالی نه کوم نه عبادت نه تختنه کوي ولا يستحسرون نستلقي ولا يوصفون بذكورة ولا انوثة او دي ونه متسکوري شي بذكورات او انوثه باندې اذ لم يرد بذلك نقل ذکر مدي بارك سنقل نقل ولا دل عليه عقل ونبي عقل دلالت کوي وما زعم عبدة الأصنام انهم بنات الله محال باطل د مشرکانو چې کوم ګمان کړی دی چې دا ملائکه د الله پاک نور دي دا محال باطل دي او افراط فی شانهم او دغه په شان کې کوم زیاتې دي کما ان قول اليهود اليهود دا له خوشولي چې ان الواحد فالواحد منهم قد يرتكب الكفر يون فرشته کړه د کفر ارتکاب وکړي او یو مولا بالمسخ او الله پاک په مسخ سره مواقبه او سزا ورکړي نو دا خبره د يهودو چې دا تفريط وتقصير في حالهم تنجيلا او تقصير دغه په حال کې دوه ور سره ظلم کړی یو ظلم په انداز سستی کې کړی یو ظلم په انداز د تنګي کې کړی فإن قيل أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه منهم قلنا لا بل كان من فسجدوا إلا إبليس الله تعالى فرمي أو فسجد الملائكة كله مجموع إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين بتاسوي چې دا فرشتونه چې کوم کفر نه کوي او نه دي ګناه کوي دا ابلیس خو الله پاک مستثنا کړی د ملائکه نو فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس دا استثناء چې د ملائکه نو لو په دا خبره دي دلیل چې ابلیس هم د ملائکه نو دا کفر کړی دا الله خبره نه ده منلې نو څنګه وایي چې ملائکه کفر نه کوي نو جواب دا دی چې تقریبا دا ابلیس په ملائکه کې شامل دی کله په یو ځای کې ووسیدو نو ملائکه سره عبادت وکوه نور هغه اجسام نورانیه دي دا جسم ناری و دي د جنات د قبیل لري خبره باندې پېښ وکړه نو اصل کې د پازل کې د لیکلو چې دا ناری جسم نه دی او کفر کوي یا د فرشتو نو د فرشتو عصمت په خپل ځای باقي پاتې شي خبره باندې پېښ وکړه فإن قيل أليس قد كفر إبليس وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائه منهم دغه وایي چې دا د ملائکه نه دي چې قرآن باقاعده دا غي استثناء کړی دا قلنا نو موږ ته جواب کوی چې استثناء منقطع ده استثناء الا ابلیس او کوم متصله بشي نو متصله تقریبا کړی سوال دی کنه دا د ملائکه په مس کې ډېر وخت اوسېدو نو ګوي چې دا غي یو فرق ګرځیدل نو
دا استثناء منقطع کې نو بیا خو سره اشکال نشته او متصل کې بیا هم دغه جواب چې دا تقریبا استثناء کړی دی لکه په خبره پېښ کړي حاجی لکه مو عمرین یو شی خو نه دی کنه ابوبکر ته جدا دی عمر ته جدا دی قمرین شمس او قمر یو شی نه دی کنه خو تقریبا خلک داسې وایي کنه نو په ملائکه کې د ابلیس تقریبا شامل شوی نور دا جسم ناری دی او فرشته جسم اجسامي نوراني دي قلنا جواب کوي لا دا سندا ورکان من الجن لا دخل زوید جناتنا هو ففسق عن امر ربه قال لا حكم نبوته بغاوته وكو فهو سقط استفاد شوزي روزي لكنه لم فسقت الرتبة عن قشرها دا غوټه چې کله د ګل روزي راخاره شناسه لكنه لما كان في صفة الملائكة لكن كان جدي په صفت الملائكة کې او باب د عبادت کې پرېخات درجات کې هغه شندرغه وتحاصله وكان جنيا واحدا مغمورا او یو جني خطو فيما بين الذي فمسكه صح استثناء منه تقريبا اذا غير استثناء صحيح شو او ذكر القران وي فسجد الملائكة كل مجموع الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين ان شاء الله. وأما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان لم يستر عنهما كفر ولا كبيرة وتعذيبهما إنما هو على وأما هاروت وماروت هرش هاروت عليه السلام وماروت عليه السلام جديد سليمان عليه السلام په قوم کې الله پاک د تعلیم د پر را لګلو او اصل کې د دې د پر را لګلو تاسو استاد ویلي چې فرق راشي د سحر او د معجزې په منځ کې د دې په تعلیم خلکو ورکو د پر را دی نه چې به د سحر عمل کوي د پاره دې صرف چې د معجزې او د سحر په مسله کې فرق وکړي پېښه په خبره کوي او هاروت او ماروت فلا صحه نو ملکان نو ځدی هاروت او ماروت علیهم السلام باندې کې راغلي چې دی الله پاک رولېګل دې په یوجنه مش مې چې زهرین او هغه زهره دې ورته وي چې تاسو چې کوم شراب وسکي نو دې شراب وسکل بیا ورته د ګناه دعوت او ارتکاب د ګناه وسره بیا و دا زهره پرشته وي دا زهره جنې ورته وي چې ماته اسم اعظم وښایه دیو د اسم اعظم وښاو نو هغې چې اسم اعظم ووایي نو بله لاړه په اسمان کې ستوري شو یا په اسمان کې چې کوم زهره ستوري راځي په نظر وي دا اصل کې هغه جنې وه پېښ به وکړم نو داسې قسمه روایت یا د دې نه کم روایت چې کوم راځي هغه اسرائیلي روایت حق دا ده چې هغه به نشي قبلولی د فرشتو د اثبات په مقابله کې د هاروت او د ماروت علیهم السلام اثبات چې کوم دی دا د قطعیاتو نه دی او د هغې په مقابله کې دا خبر واحد کو څه درجه خم ثابت شي یعنی دا حدیث داسې چې کوم خبر واحد دی دا په حسن درجه ثابت شي به هم نه منو ځکه دا مفید د ځن حسن خو حسن دی یا ضعیف خو ضعیف دی خبر واحد چې بالکل د بخاری حدیث یو صحیح او د قطعیات په مقابله کې راشي هغه مردود کیږي هغه هم څه کې ځکه قطعیات اسمت د فرشتو او اسمت د انبیاء کرامو دا قطعي مسله ده په دې باندې اجماع د امت قائمه ده دا غي په مقابله کې به د خبر واحد څه کوي مردود دی خبره باندې پېښ کړه واما هاروت وماروت فلا سهم وملكان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيره وتعذيبهما انما هو على وجه المعاتبه او دې د عذاب چې ورکول شي د وجه د معاتبه الله زورنه ورکړي د حسنات او ابرار سیئات المقربين بین او حق دا چې غذاب عمر نشته عذاب په صحیح سند نه حساب پېښ وکړي چې دا ویل شي عراق کې د بابل په یو کوی کې دي ممتاز وړاندې دي تر قیامت پورې وځوړان دي دا ځان نه صحیح دلیل نه کما یواتب الانبیاء على الزلة والصح لکه انبیاء کرام زورنه ورکول شي او خلاف اختیار د خلاف علماء زله او صح باندې وكان يئذان الناس بدون فرشتو بخلق تواسكو ويقولان ويبه انما نحن فتنه ولم ازمائشي فلا تكفر كفر لك ولا كفر في تعليم السحر تعليم السحر في كفر نشتا بلکې اعتقادي بلکې مسحر اعتقاد ساتل کفر دی والعمل به او باقي چې عملو کې او عمل په داسې انداز کې چې هغه کې د اسلام انکار راځي نه چې کوم کفر خبره باندې پېښ وکړه د هاروت او ماروت په اړه کې کوم واقعیت دي د دې کې بعضی احادیث کو موجود دي بالکل لیکن بعض د سند نه حاصله صحت ترسي لهذا حافظ ابن حجر اسقلاني سے داغي اقرار کړی دی چې دا حسن درجه د ذات روایت شته چې هاروت او ماروت علیهم السلام نه ګناه شوی پېښ او علامه سیوطي سے هم د حافظ ابن حجر اسقلاني سے په اتباع کې د دې اقرار کړی دی تاسو ورته چې تاسو ته ما وایي چې دا حضرات کو چې د سند نه حاصل دي دا یو کو اقرار یو کو لیکن کله کله یو حدیث کې رد کولی شي د متن په وجه رد کولی شي تاسو ورون خبر واحد د پاره چې کوم نه یو د شرایطو په حاشیه کې راځي یو شخص چې متن مې د ضرورت دي سره او د عمومیت سره چې کوم نه سره یې منکر نه او مخالف دي نو دلته خو د دې متن دا دي چې هاروت او ماروت علیهم السلام ګناه کړی او فرشتي نه ګناه ساده د ممتنع څنګه ګناه کړی پېښه به خبره
هذه وجه بدا مردود تقولي چونكي حافظ ابن حجر خو محدث ته سيوطي محدث ته نامي سند تكتري سند د وجه دا ویلي دي چې را د هاروت او ماروت عليهم السلام چې کوم واقعات دي دا سره سره حسن درجه ته رسي پېښ په خبره نو تاسو ته مې کدا د دې درجه ته رسي نو به مراتب عمده وجه دا چې امام رازي تفتازاني او دغه رنګ بیزاوي داخل چونکي د علم کلام شخص وران دي نو دی په دې خبره باندې دا روایت رد کړی دي چې عصمت د فرشتو د قضیاتو نه چنانچه په دې باره کې علامه عبدالغني نابلسي صاحب کتاب لیکلی دی برهان الثبوت فی تبریة هاروت و ماروت څه نوم یې برهان الثبوت فی تبریة هاروت و ماروت دا کتاب کې پوره تفصیل دی دا ما ځان سره حاشیه راوړې ده تفسیر بیزاوي حاشیه ده د علامه سیوطي صاحب دا اوس پروس کال چاپ شوی دی ترکي نه نواهد الابکار وشواهد الافكار شنو نواهد الافكار وشوارد الافكار حاشيه السيوطي سيده بيزاوي ما نساز بيزاوي روان كان بواي ان شاء الله بس هغه کې بواي پدې باندې دا کلام کړی دې اثبات د روایت کړی ګوره ورته ویلي د خپل تفسیر په جلد نمبر 3 کې په صفحه 77 باندې سوې وایي چې وما ذكروا من انكار ذلك ګوره بل قاضي بیزاوی سے پیرت کړی دی قاضي بیزاوی سے دا خبره کړې ده نو غور سره وایي بس وی قاضي بیزاوی سے وما روي انهما مثل بشرين بدا چې کوم روایت شي چې دا بشرين شو وركب فيهما شهوته شهوت پکې ورواچول شو فتعرض لامرأة يقال لها زهراء فحملتهما على المعاصي والشرك وذا خدروا لقي ذي بالشرك ومعاصي وبان يفتكروا ذا ثم صعدت الى السماء بيد زهراء اسمان تلال بما تعلمت منهما ايش بدا غير اسمها ذنب وجديد وانا يصدقوا لازم يدعي سوي ومحكيون عن اليهود اسرائيل روي ومحكيون عن اليهود ولعله من رموز الاوائل وحل لا يخفى لدى من بصائر يعني هذه تعويلات عن مسائل كل شيء ذي فرض باندې کوي پېښه په وسيوطي سے پدې حاشیه کې سيوطي سے سوي وما ذكره من انكار ذلك سبقه اليه جماعه بدا شوی چې هاروت او ماروت علیهم السلام نه بالکل ګناه نه شوی نو دا څه بیزاوی انکار نه کړی دا مخکې نو محققین ویلي چې دا خبره صحیح نه ده ذهب اليه سبقه اليه جماعه منهم القاضي اياس في الشفاء شفاء کې قاضي اياس هم ویلي چې هغه د ګناه نسبت مکوي وليس كذلك بل القصه ثابته پېښه دي خبره وليس كذلك بل القصة ثابتة وقد استوعبت طرقها في التفسير المسند سيوطي ما قدر المنسوب كدي طرق راجع مكريديا والحاصل حاصل لا أنها وردت مرفوعة من حديث ابن عمر أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب وابن جرير وعبد في تفسيرهما وموقوفة عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم بأسانيد عديدة صحيحة وغيرها وقال ابن حجر في شرح البخاري شو يعني؟ حافظ يعني حافظ الباركوي وغيره ولهذه القصة طرق حافظ منور مليانوي لهذه القصة طرق تفيد العلم بصحتها إذا غينا معلومية جدا واقع شوية لكن تاسو تموي جدا جواب تاسو تمو كجردا ده حسن در يا صحيح در لكن شيء ده خبر واحد او خبر واحد مفيدة ده وإثبات الأنبياء مسألة سنة قطعيات دوم بقطعيات ما الإنسان إذا سيدي خبر مردودة ده حفيد أن حجر خبر في فائدة صار من غلط يعني كما خبر غني فوقه خلي شنو محتوى ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وكلها كلام الله تعالى وهو واحد وإنما التعدد والتفات في النظم المقروء المسموع وبهذا الاعتبار كان الأفضل هو القرآن ثم التوراة ثم ولله كتب أو الله تعالى كتابون الله فاكس كتابون شاغر عليه نو 104 کتابونه نو باندې کې 50 صحیفه په شي سره سلام ډیر صحیفه په ادریس علیه السلام لس صحیفه په ابراهیم علیه السلام او لس صحیفه یا په موسی علیه السلام او یا په حضرت آدم علیه السلام او بیا څلور غټ کتابونه دي ولله کتب انزلها على انبيائه وبين فيها امره ونهيه ووعده ووعيده وكلها كلام الله تعالى لا تدل الله فاك كلام دي وهو واحد دا واحد دي يعني كلام الله تعالى یو کله تعلق د عیسی علیه السلام سره راغی نو د انجیل ویل شي کله تعلق د داوود علیه السلام سره راغی د زبور ویل شي پېښ پته
كلا تعالوا پیغمبر سره راغی د قران ویل شي وانما التعدد والتفاوت في النسب المقرون المسموع التفاوت والتعدد په نسب المقرون مسموع کې چې زموږ په خپل السنه تلاوت کوو وبهذا الاعتبار كان الافضل والقران په اعتبار د مسموع مقرو سره نه په اعتبار د نفس کلام الله سره هیڅ په بلکې په اعتبار د مقرو مسموع سره په دې کې چې کوم دی افضل دی افضلیت خبره شته افضل په دې کې څوک دی قران دی ثم التوراة بالتوراة والانجيل والزبور ده كما ان القران كلام واحد لکه قران په خپل ماس کې داسې نشي ویل چې افضل قران بعضی سره بعضی نه افضل نه په اعتبار د کلام نفسي سره کوته وته افضل ویل په اعتبار د کلام نفسي سره ویل ځکه چې د بعضی کلام الله معنا مشتمله په ډیر اوچت مضمون وي او د بعضی کلام الله معنا مشتمله هغه شل په اوچت مضمون نه لکه دا صورت چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا دي او بل تر د فرعون دا مقوله ده انا ربكم الاعلى چې په دې کې مبذل کم وي سورې اخلاص کې کنه دا په اعتبار د مسموع مقرو سره نور هغه چې د الله تعالی کلام نفسي په درجه کې واخلي چې د انا ربكم الاعلى کلام نفسي دی پېښ او د قل هو الله احد کلام نفسي دی په اعتبار د مدلول سره بیا به یو شي خبره باندې پېښ نو ثم بخا لو كما ان القران واحد لا يتصور فيه تفصيل فده حیثیت چې دا ټول د کلام الله دی ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز ان يكون بعض السور افضل یا په اعتبار د قراءت او کتابت سره جایز دي چې بعضی سورتونه دي افضل وي په اعتبار د کتابت سره په اعتبار د قراءت سره لکه په کوم صورت کې د الله د صفات ذکر ډېر دی هغه افضل مثلا حدیث کې راځي چې یو پر سورې اخلاص وي د ټول قرآن ثواب وشي نسی سپارو كما ورد في الحديث وحقيقة التبذير حقيقة التبذير ذلك أن قراءة أفضل قراءة أفضل لما أنه أنفع زكاة أنفال وذكر الله تعالى في أكثر ذكر الله فكأكثر ثم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوته وكتابته وبعض أحكامها يا تمام أسماني كتابون 103 منسوخ شوی د قرآن په نزول سره دغه تلاوته کتابته او بعض احکام منسوخ شوی او چې کوم شته نو قرآن په ځمن کې وروړي پېښ شوی دی دا تاسو ځای بس وای انا دا بس وای دا وخت نور شو کرامات والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم امیر سے بھی بس تاسو په یو ورځ نه تاسو راځئ چې څنګه باندې کوي